د کابل نیوز قدرمنو لیدونکو سلام. یو ځل بیا د کابل قندهار د لویې لارې د تړل کېدو رپورټونه ترلاسه شوي دي. د رپورټونو مخې دا ځل د لار د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ د طالبانو د برید په پایله کې تړل شوې ده. د کابل قندهار لویه لاره روان کال تر دې وړاندې هم څو ځلې د څو ورځو لپاره د بېلابېلو عواملو له مخې تړلې وه، چې له کابله یې د ښځو او ماشومانو مریضانو په ګډون سلګونه کسان په دغه لارې ایسار پاتې وو او سوداګرو شکایت کړی و چې هره ورځ د دغه لارې د تړل کېدو له کبله تر $1 میلیون ډیر زیان وروړي. د ډایالوګ په دې خپرونه کې په همدې موضوع بحث لرو. په دې بحث کې راسره د غزني د ولایتي شورا غړی ښاغلی اسمت الله جامرودوال میلمه دی. په دې هیله چې تر پایه راسره اوسئ. جامرودوال صاحب، مننه بحث کې مو راسره ګډون وکړه. تاسو په جریان کې سید آباد باندې حمله شوې وه او دغه ولسوالۍ د سقوط او دا راپورونه او ترڅنګ یې دا هم ویل شوي دي چې د کابل قندهار لاره په دې ولسوالۍ کې تړلې ده. ستاسو معلومات څه دي تازه په دې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د سید آباد ولسوالۍ سقوط خو نه سوه، خو ولسوالۍ ته اور واچو. قمندان امنیت ولسوالۍ شهید سو. لاره واقعا هم بنده ده، اوس هم بنده و، نن هم بنده ده. صرف په سید آباد کې نه ده، په غزني کې هم ده. نو لارې بندې دي په غزني کې، په زابل کې مسافر ډېر په عذاب دي. عمومي سړک نه کوي، موټر را هم سي بیا له عمومي سړک نه کته کوي. دا چې په کلو کې هلته تلاشي کوي، پوښتنې ځینې کېږي، بېرته بیا سړک ته سړک ته چې راخېږي 1 ساعت 1.5 ساعت بېرته چې هغه دی خپل مسیر ته راځي، ورته ځای کېږي. نو هغه کې مریضان او کسان، زنانه او ښځه رقم خلک شته. دولتي خلک خو امکان نشته چې په سړک باندې وسولاړ شي. دا موټرونه د دولت وسلوال مخالفین له سړکونو کې باسي او طالبان او تاسو ویل چې سید آباد ترڅنګ په غزني کې هم تړلې ده. غزني کې په کوم دلیل تړلې ده؟ او سړک یې پرې کړی ده. لاره دی طالبان اوس یو لای عمل دغه کړی ده چې هغه دی لکه په غزني کې مخکې هم د اندړ ولسوالۍ کې دی سړک دا د واړه و، هلته یې لاره جوړه کړې چې دا چې پکتیکا ښارن یا بل ولایت ته ځي دی له سړک نه موټران کته کوي، هلته خپله لایحه ورته جوړه کړې چې په کوچني موټر دونه پیسې په غټ خپل عواید. نو د هغه لارې مو دوی عمومي سړک بند کړو، لارې اړولې د پکلو ته پکلي کې بیا بیرته هلته لملانو بابا سره چیرې راباسي، چې دوی هغه خپل عواید یا خپل مشخص لکه سم ګمرک سي له هر موټر ته خپله لایحه جوړه کړي. په مثال د وړو موټر دونه، د غنمو دونه، د تیلو دونه، د سیمنټو دونه، د شي دونه، هغه د خپل لایحه ماته چا رالېږلې وه چې 5,000 3,000 2,000 روپۍ نه نیولې. نو دا د هغه لپاره دا سړک دوی بند کړی دا او موټران کلو باندې کته کېږي بیا سړک ته راخېږي. او تاسو د زابل ولایت یادونه مو کړه، هلته هم وسلوال طالبان دي، سړک یې په نیولی که منطقي په لاس سړک یې نیولی ده. سړک نه موټران کته کوي چې زابل کې ده، غزني کې ده، میدان ښار کې دي. په غزني کې امنیتي ځواکونه دي، په زرګونو امنیتي ځواکونه تللي، عملیات شوي دي. دا په کومو ساحو کې بند نه ده؟ منطقې تر اوسه دولت له کنټروله بیرون دي. په غزني کې خو د کاراباغ په ساحه کې بنده ده، د چونس خو د ما ولسوالۍ ده. دا عملیات داسې بهانه ده چې ډرامه ده. عملیات د دې لپاره نه پلان کوي چې دوی طالب ووځي. عملیات د غلا لپاره پلان کوي. عملیات دی پلان کې له مرکز نه په مثال دی پلان د چې مخکې عملیات پلان شو چې موږ په منګور باندې وروځو دغه چې باندې وته ځو 3 شپې عملیات دغه نه چې وته سپندنه د سړک باندې ولاړو 2-3 شپې تر منګور هم نه دي رسېدلي. د زیارت پر دې باندې ولاړو 3 شپې چې پرس وي بیرته رالو. هغه کم تیل، هغه مهمات، هغه په مصارف چې دوی سره دوی والي صاحب د ځینې اشخاص دي سره قمندان لوا سره جلای کې دلته راپور وکړي چې موږ عملیات وکړو. یعنې عملیات چې په کومه ساحه کې طالب دلته عملیات نه ده سوی. عملیات سري سړک او نمایشي عملیات دي. که عملیات دغه مصارف چې دوی عملیات کوي که د دې درېیمه حصه هم صحیح عملیات وسي یا دغه پر ځای وسي، په غزني کې به د طالب نوم نه وي. د کابل قندهار ډیره مهمه لاره ده د ټول جنوبي ولایتونو تړي مرکز سره، او په دې لار دومره مشکلات دي. دا نوي هم نه دي، له کلونو راهیسې څو کاله مخکې موږ لرو چې د میدان وردګو او د غزني او قندهار او دغه والیان سره کېناسته او د دغه لارې د امنیت باندې بحث وکړه او بعضې لارې ورته هغه کړي. ولې حکومت نشي کولی چې دغه لارې امنیت وساتي؟
ما درته ویل چې حکومت په خپل باندې کې هماهنګي نه لري. نور ولایتونو خو نو چې بندیږي دي، زابل بندیږي دي، میدان ښار بندیږي، هغه هم لکه غزني دغسې مشکلات لري. غزني کې موږ اردو لرو په زیات عدد اردو لرو او ښه مجهزه ده، په هر وسله باندې سنبال ده، امنیتي ملي لرو، دغه لرو. خو بدبختانه چې هماهنګي هیڅ نشته. والي صاحب د دې مدیریت نشي کولای او دا توانایي نه لري چې دوی سره هماهنګه کړي. صرف هلته جنګ په د غزني 15 ولسوالۍ دا وخت جنګ روان ده چې 19 ولسوالۍ دي ناوخت عملاً سقوط ده. هغه 8 ولسوالۍ خو نو سقوط په دې دي چې هغه ښارونه دغه مدیریتونه دي راوړي دي، یا په شهر کې ماجرین کې په روزه کې په کارتنر کې دي ته موږ تاسو ولسوالۍ نه شو ویل. په دې خاطر ساحه ټول دي تعریف تر لاس لاندې ده. نو هغه نورې ولسوالۍ اوس لکه مکور، قرهباغ او بند، اندړ، ګیرو، د دا ولسوالۍ ډېرې په مشکل کې دي. صرف هغه چاردیواري د ولسوالۍ د دولت په لاس کې ده. اوس د قرهباغ ولسوالۍ د خپله ولسوالۍ ده. بازار لاره خو عمومي سړک طالبانو پر کته کو، سړک یې واړاوه. نو پرون دکاندارانو د هوټل نانوای ته دا رسمي خطونه ورلېږلي وو چې تاسو به نور په بازار کې به نه هوټل کوئ نه نانوایي. دا په دې معنا نه ده چې دوی د خلکو له دوی وایي چې هوټل نانوایي بند شي، لاره خو په دولت بنده ده، په ولسوالۍ بنده ده. چارطاره په معاشرت د دولت په تیاره کې به یو شی ورته راوړي. نو هغه چې هوټل نانوایي بند شي، دوی مجبوره دي چې تسلیم شي. نو به څه کوي؟ د سید آباد باندې د برید موضوع یاده شوه. 2 ورځې د دغه ولسوالۍ لارې تړلې وې او امنیه قومندانو ټولې چغې وهلې چې د خطر سره مخامخ دي. غزني هم دغه سرنوشت سره مخامخ شو. تاسو او نور وکیلانو له یو کال نه ډېر وخت دا شکایتونه کول چې میاشتو د دې په کابل کې تیر کړو. ولې حکومت غبرګون نه ښیي؟ ولې پرېږدي چې دغسې یو کار وشي بیا د هغه وروسته لاس په کار کېږي؟ خو موږ هم دا خبره کوو. اوس غزني چې دغه عمل کېدو تر حمل نه دغه کوم کار چې طالب کاوه یا دښمن کاوه تر هغه څو ورځې نه مخکې مې رالوبل دغه 4 ساعته مخکې موږ له وزیر داخله سره ولیدو. ورته جریانونه هم ټول ورته وایي وزیر صاحب که هر څوک تا ته وایي دروغ درته وایي. د غزني وضعیت نه ده ښه. موږ ته په کلو کې سپین ږیري ځوانان خلک شته، هغه چې په طالب یو پلان لري هغه په کلو کې سره سنجم کېږي، په کلو کې راځي، ګڼه ګوڼه لري، ته جلسه کوي یا تدبیر نشي. نو هغوی به موږ ته ویل، موږ چې به دوی ته ویل، دوی به دا خبره د پوسخند راواړوله چې یعنې تاسو نه څه خبر یاست. دا خو ارګانونه امنیتي ارګانونه دي، امنیتي ملي ده، اردو خپل کشف لري، خپل پولیس خپل کشف لري. نو چې هغه نه دي خبر تاسو څه خبر یې. نو موږ ورته وایو چې هغه خو ماشوط نه است، خو غله دي، هغه د ولس له غمه نه دي، مړه هغه خو سمیاس پرس خپل معاش اخلي. د لوی لارې تکرار شو. په دغه لارې چې څومره پوستې پرتې دي، له دوی دغه شکایت کېږي له دغه پولیسو چې د دوی د پوستو په څو ختمۍ کې طالبان راوځي او موټرونه ګرځي، یو بل ګوري یو بل ته څه نه وایي. پرون بل ورځ خپله موږ د کاکا زوی له کندهار را روان یو د عسکر کوټ قرارګاه تقریبا هلته به 800 یا 1000 اردو پرته ده. یعنې د سړک یو طرف ته اردو پرته ده، قرارګاه د بل طرف ته یو کوچنی مسجد له مسجد سره یو څو ونې په دې کې اوان ورته ایښی ده. 4 طالبان یا قسم درته خم چې بل نه و. دوی خپله صرف دروازه ورته رابنده کړي. نو له تا سره ټانګونه شته، د شکې شته، اوانونه شته، توپونه شته. ته د 4 طالبو دفاع که نور ته راوځي نه ډارېږي نه. هغه ځای خو چې دوی اوانونه درولي، دا ځای خو وویله، یعنې ټک یې تر سره ولاکه په کړی، خو اوانونه په دوی کې مو لګېدو. شاوخوا چې کوم کورونه وو زخمیانو دغه اوسو. نه پوهېږم چې وضعیت څنګه ده. دوی کستندای کوي، توانایي خو لري، توانایي خو دروغ خبر ده چې زه وایم چې هغه 4 طالبه یو 2 ټوپک او موټرسایکل ورسره او له تا سره ټانګونه، رینجر او توپونه او مسلح هر څه سره دي. که مشکل د باندې راشي تیاره هم لري، خو ته د 4 طالبو جواب نه وایي. یو انتقاد چې په دغه پوستو په دغه لارې پراته دي په دوی دا دی چې د دوی مخکې باربري موټرونه یا مسافربري موټرونه د دوی د پوستو په ډېر نږدې ځایونو کې سړک نه کېباسي او دوی ګوري څه فرقونه نه کوي. دا حقیقت خبره ده. ما درته ویل چې پولیس پوستې خو په عام اشاره کمې دي، ټولې د اردو پوستې دي. هغه من درته موټر خو څه کوي، خلک یې کته کړي دي د ده د پوستې سره تقریبا په 50 متره یا 10 متره باندې چې خپاینې موټرسایکل والا سړی له موټره کته کوي، دی ورته ګوري. دی هغه دی پروتوکول سره کړی ده چې که ته اوس په ما باندې ټک وکړې زه دې نه پرېږدم، ته سره مخ راڅه ما شهر عمل کوم، نور زه په تا باندې کار نه لرم. دا پروتوکول غوندې خبره شوې ده. او د دې ترڅنګ د دغو دولت پلوه ځواکونو د اردو تاسو وایي یا پولیس د دغو د چلند هم شکایتونه کوي ډریوران. دوی وایي چې یو ځای کې مثلا تاسو ویل چې طالبان د موټر ګرځۍ خپلې پیسې ترې اخلي،
دغسې وایي دغه پولیس او یا دغه اردو چې دوی د امنیت دپاره درول شوي دوی موټرونه پیسې نو خو ما درته ویل چې سیستم خراب سو نور پوښتنه نشته آلات نظامي دي اردو د خپل سر ده او څوک اول د اردو کار دا نه شته موټر ودرې زه راغلی یم د کابل ته چې راځم د غزني نه اکثره ورځ دوی په سړک بغل ته نه دی دا سړک په منځ ته ولاړ یو سړی که د یو موټر بریک کار نه وکړي بیا چې راشي هغه د دوی رویه بالکل د انسانانو نه وي چې هغه د دوی عمل د انسانانو نه ده اردو خو باید منظمه وایي او پولیس یعنې خدمتګار اردو یعنې خدمتګار د خلکو بجای چې د خلکو خدمت وکړي دوی خلک ښکوي جناب رضوان صاحب د کابل قندهار لار د سږ کال څوم ځل شو چې سر په سر تړل کېږي د غزني جګړه وه په هغې وخت کې څو اونۍ تړلې وه قرهباغ کې چې عملیات شوي د هغې په غبرګون کې خلکو لاریون وکړه په میدان وردګو کې هم عملیاتو په غبرګون کې خلکو لاریون وکړه دغه لاره یې وتړله دغه لارې تړل کېده د کابل امنیت باندې څومره منفي تاثیرات لري ځکه ډېر خلک وایي چې میدان وردګو کې هم امنیت ښه نه دی هلته هم ورسره هغه دی تر څنګ لوګر یادوي چې دې خوا نه هم امنیت خرابه دی امنیت خپله په کابل کې لکه مو ولایتونو څه که بالکل دا حقیقت خبره ده سل حقیقت ده چې نه په وردګو کې امنیت شته چې تر هر غندۍ واوښتې تر هر غندۍ تر دروازه واوښتې نور به ځان په خدای سپارې د امنیت خبرې بعد ولیدې هېڅ نوه تدابیر امنیتي نشته یو بل سره خطا کوي چې مشکل پیښ شي که یو جنجال پیښ شي یعنی دا د ناامنګي خبره ده یو په بل سره اړوي اردو او پولیسو ته وایي ستا یو موضوع د خلکو اعتراضونه او تحسن او دوی چې راوځي لارې باندې د دوی بل څه کوی شي ځکه یو ځل امریکایانو پرې عملیات وکړه په غزني قرهباغ کې خلک راووت دغه لاره یې 3-4 ورځې وتړله بیا همدغسې خو د عملیاتو کې هم دغسې عملونه کېږي دلته دغه د موږ تاسې اردو دا هم په قوم تقسیم ده په مثال هغه کوم ولایت چې پښتني ولایتونه دي هلته نور پولیس ورشي چې هغه دغه په تلاشي او په دې کې داسې عمل کوي چې هغه تعصب د دې نو د خلکو تر برداشت وړ خلک به دې ته مجبوره کړي چې هغه یو لاریون وکړي خلکو خو نور نه په وس کې نشته خو دغه لارې او د خلکو لاره دونه نه خلکو خو لار بندوي یو ساعت یو 2 ساعته یا به 15 ساعته بنده کړي طالب خو 2 ورځې 3 ورځې لاره بندوي نو د خلکو او خلک چې لاره بندوي خلکو خو دولت نه غوښتنې لري خلک خو لاره په دې نه ده بنده کړې چې د طالب همکاري خو ورسره ظلم شوی یا کور بمبار شوی یا کلی بمبار شوی په هغه دغه کې راوځي د خپل کار او دغه په خاطر چې د دې یو 2 ساعته لاره بنده کړي ولې خبر رااله و طالب دونه نه ده لکه د طالب نه دونه پلان جوړ کړی ده ما درته ویل چې د یوې ولسوالي پولیس او اردو او امنیت سره هماهنګ شي د ولایت طالب جواب نشي ویلی خو بدبختانه چې دوی د خپلو مشکلاتو د خپلو منځي مشکلاتو او دغه په خاطر باندې د همیشه تلفات ویني تاسو طالب قوي نه دی طالب موږ او تاسو ولیدل چې سید آباد حمله یې پرې وکړه ولسوالي وسېزله امنیه قومندان یې وواژه ستاسو په غزني ولایت یې حمله وکړه ټول ولایت یې تقریبا موږ ته معلوم ده طالب هیڅ کوي نه ده ولې د موږ مورال کته ده او د موږ بې اتفاقي ده زه وایم که پر تا جنګي زه نه درنه دفاع کوم نه دې په کیسه کې یم زما تو کاپېږي که ماته جنګ راورسېدو زه له ځانه دفاع کوم په دې کې ته زه خوشحاله یم چې تا ووایي او ته خوشحاله یې چې ما ووایي په دې کې دواړه ول کېږو ټول ول کېږو ما درته ویل چې طالب نه ده کوي طالب په یو موټرسایکل په یوه چانټه یا په 15 شاجوره مرمۍ راځي له تا سره ټانک زرې داشکه اوان 82 75 ټول سپیژنان ټول مسلح هر څه سره شته بیا ته په کمین کې ورته ناستې د کمین معنا دا ده چې په تا باندې 500 نفر روان دي 50 نفر دغه دفاع کولی ولته ورته په مورچه کې په تا باندې واره نه شي کولی تا په میدان روان دي خو د موږ مورال کته ده طالب وکړ ته کار وایي هغه یو شي ته پلان جوړوي هغه میاشت 15 میاشتې مخکې هغه صحابه راسي کوي هلته خلک ځای په ځای کوي هلته خلکو په موږ په پولیسو کې په اردو کې په هر څه کې کار کوي په هغه کې خلک
په د پولیسو په اردو کې داسې خلک شته چې هغه منفي تبلیغونه کوي د پولیسو روحیه ورکمزوري کوي او د پولیس دې ته اړ باسي چې هغه یا وتښتي یا استعفا ورکړي دغه خو ما درته ویل چې زه په طالب زورور نه ده زه په مخ کې د مشکلات په مخ کې دي په دولت کې دي په دغه لارو باندې پراتو پوستو باندې یو بل انتقاد هم دی وایي چې هغه طالبان چې په ورڅیر مکلو کې پراته دي په ډلو دي په لزګونو یا ټلیفونان سره کوي یو بل سره خبرې کوي د طالبانو ته و اکمالات کیږي دوی موټرونه ګوري چې هغه ته خوراکي مواد او نور اړتیا وړ مواد وروړي هغه باندې غرض هغه خو څه کوي چې دغه دی عملیات پلان کی د مرمۍ د طالب ټول مهمات د اردو دي دغه مهمات دغه مرمۍ په طالب خرڅيږي هغه بیرته پولیس په ولي یو موضوع کرا شو دغه د لارې امنیت ته د څو کاله پخوا امنیتي کمپانیو د دغه لارو امنیت ساته او بیا پولیسو ته وسپارل شو اوس هم اردو ته وسپارل شوی دی دغه کلونو کې دی په ځای چې دغه امنیت د دغه لارو خشي ورځ په ورځ خرابېږي او امنیتي کمپنی ګوره ما درته چې خلکو کار ته کار وایي امنیتي کمپنی تاسو سره ټانګ رینجر سته تاسو سره تیاره سته امنیت ورځ په ورځ خرابېږي له هغو سره به یو کرولا وه یا به یو سرپو خو لیکن هغو خپله وظیفې ته وظیفه ویل هغو مشر درلود هغه کنټرول و هغو نه به پوښتنه کېده چې په دې ساحه کې ما ته مذهب کړی تا په ساحه کې دا عمل سوی ولې سوی ده لیک دولت نه پوښتنه نشته دولت کما د کاغذ پرانی ده که هر څه وسی وزو ته سره کینو ما کوم ټیم جوړو پلان کوي ملامت نور هغه پورت مرکز ته ما خبر راځي هیڅ عمل نشته هیڅ خبره نشته امنیتي کمپنی او شخصي خلک وسینه ټریننګ دي دلی وو نه په سلا پټک پیدو دولت برالو کثیرن الیکاون یا دغه دولت به توپک زکو هغه د سړک کم ساتو ورځ څه کوي 15 ساعت 3 ساعت هم سړک نه دي بنسو هغه چې طالبان به په هغه حالت کې اوس له ولایتو به ورته اشاره وکړو جنګونه به زر موټره به روانو دا زر موټره به دوی ساتل صحیح دی یو دوه موټره به وایستل چې ور به واخیست خو لاره نه ده بنده سوي اوس تا سره توپ سته ټانک سته رینجر سته اکمال یې له شاته د نیورو سته له تر نه هر ورځ لار بندي یعنې خو ته دا کار ته کار نه وایې خپله معاش اخلې خپله ورځ تېروې یو هم د غزني او د پکتیا ترمنځ دغه لاره وه چې کله سقوط هم کاوه امنیتي ځواکونو باندې دا لاره تړلې او هغه ځواکونه پکتیانه ورته راونه رسېده اوس د دغه لارې د پرانستیو دپاره وایي عملیات روان دي او دوی خو دا کوي چې په لسګونو طالبان په دغه لار وژلي او دا لارې تر ډېره پرانستي چې دوی هغه خو اشاره نمبر 2 د دوه اشاره ده خو اوس د عمومي اشاره درته بنده ده هغه خلاصه که هغه خو دا د څو میاشتو د کالونو کال کېږي چې بنده ده په سړک کې تقریبا هغه د اردو کومه قرارګاه چې د دې نه 40 متره پاخوا یې تا ته 2 متره جګ تا ته کرینک راوست تا ته بلډوزر راوست چلیدو تا یو خطایي ټکم نه پوکویتا یعنی 50 متره کې سړک 2 کیلومتره سړک کې درته واړه دا جرب تاسو شاید په فیسبوک یا په ویډیو کې لیدلی چې ډېر جر په بیلچې نه دا والی بلډوزر یې ورته راوست نو تا نه سوای دغه کولی اوس د په عمومي شارع باندې سړکونه لارې جلا کې هغه خپله مالیه اخلي په دې کې ور شریکان دي دا خلک دا ورسره خپله ونډه ځینې اخلي سړک یې واړه د ښکارنې سړک یې واړه طالب موټر کته کوي وکلي ته هلته د هر موټر له خپل ټیکس اخلي که دی شریک نه وای د به دفاع کړي به خو دا ته شریکان دي دا خبره حقیقت او د خپل حساب ورکوي دوی خو شراکان دي یا پیسې لنګه غوا ورته جوړه شوې دغه سړک نه سوداګر دي هغوی وایي چې د یو ورځې تړل کېدو سره دوی ته د $1 ملیون نه ډېر نقصان وراوړي او د دې ترڅنګ هغه سلګونه مسافر چې دیز نه حرکت کړي ښځې ماشومان مریضان دا ټول ورسره دوی پاتې کېږي د غزني د جنگ په محل د سیو چې خلک سره جنگ د شپې ټول شپه جنگ خلک په موټرانو کې ناسو جنگ په لار بنده و لاسکر کوټ نه غوانونه وستو دی تراوتونه لار بنده مریضانو زخمیان دغه په دولت باندې د خلکو د سوداګرو د دوی باور څومره کمزوري کوي ځکه د خلکو د سر او د مال د امنیت ساتل دا وظیفه ده دولت نور او یعنی ولاسو دا نور په دولت باندې هیڅ اعتماد نه لري نه دولت په دغه معنا د ولس په کیسه کې نه ده که دی د ولس په کیسه کې وایي د ولس ورسره احساس وایي دوی به یو ځای
یو عمل کړی وای یعنی د طالب سړک کډای کوي سړک دا نه چې په 1 ساعت یا په 2 ساعت یا په 3 ساعت باندې دا جر کېږي 2 شپې 3 ورځې د کار په کوي ته ورته ګورې صحیح دا وزن سره ومنسته توانایي نه لري نه شي ورته خو بمبار یې که سړک باندې خو زه خو سړک نه کډای کوم ته خو نه کډای کوي خو سړک چې څوک جر کوي خو معلومه ده دښمن ده ولې نه بمباري نو خو دا د توایم شي یا خو دولت شریک دی یا د دولت رقم نه د خپل ځان ساتي مشرانو جرګې کې په همدې باندې 13 ورځ باز شوی او سناتورانو په همدې اندېښنه ښوده چې نامني په قراره مرکز ته را روانه ده غزني او میدان وردګو ته راغی د لوګر وضعیت همداسې دی دې خوا سروبي او دغه ټول بالاخره به څه کېږي که دوی همدغسې د غفلت په خوب ویده او نه یم پوتیش ته به منتظر دا به خامخا کې ګوره اول موږ په ولایت په هر ولایت کې ولسوالۍ وي اندړ و ګیرو و کره باغ د اندړ و پوستې د ګیرو په ولسوالۍ په شیله کې پراتې وي دغه پوستې راکمولې دا پوستې چې به دوی هر وخت نه ټولولې موږ ته مه کوئ که په پوسته جنګي اردو مرته ځان رسیدګي کولی شي تا ساحه پراخه ده ماین نسته بله نسته ولې پسته کمربند پوستو جوړ کړی ده پولیس هم دفاع کولی شي هر څوک کولی شي خو که تاسې دا پوستې راټوله کړئ د تاسې ساحه کمیږي دښمن نور تقویه تاخي تاسې مه کوئ خو دوی به هغه خبره نه منله پوستې راوستې په ولسوالۍ کمربند کې له ولسوالۍ کمربند مخالف شو اوس په اندړ ولسوالۍ کې دا وضعیت د طالبان د ولسوالۍ په کارول په سپیکر کې نارې ورته وایي چې لاره خو دا معاشره مهمات نه درته رسېږي ډوډۍ نه درته رسېږي که تاسې تسلیم شئ موږ مو ژوندي پرېږدو او کمپاین جنګ کې مو ونیسئ موږ مو ژوندي نه پرېږدو یعنې دا دوی په خپله په ځان وکړو چې ولسوالۍ پوستې دوی را دغه کړې بیا هلته راولسو ولسوالۍ څو اته ولسوالۍ سقوط شوې دغسې ولایتونه د ولایتو کمربندونه ولسوالۍ سقوط شوې کمربندي ولایت دا اوس د امریکا د تګلارې یوه برخه همدا ده دوی ته یې ویلي چې د تلفاتو د کمېدو دپاره ښه لاره یوه همدا ده چې هغه پوستې چې اکمالات ورته نشو کوی یا په وخت رسیدګي ورته نشو کوی هغه به د ولسوالیو مرکزونو ته او یا به ښارونو ته رانږدې دا خو په میډیا باندې یوه خبره ده د ځان خلاصولو لپاره خبر لیکن خبره هغسې نه ده هغه له هغو خلکو سره خبره سوې ده چې تا پوستې ټوله ساحه یعنې 15% اوس ساحه د طالب په لاس کې ده نو خو ما درته ویل چې پوستې راټولې شوې په ولسوالۍ جنګ شو ولسوالۍ سقوط شوې جنګ مرکز ته راورسېدو کوم ولایت مرکز ته کوم ولایت مرکز سقوط چې جنګ راغی مرکز کابل ته رارسېږي دا یو پلان دی یو دغه د هر پلان ده یعنې دا خبره داسې نه ده دا جوړه شوې خبره ده چې په دې باندې که راشو اوس بېرته د باز د کابل کندهار د لویې لارې امنیت ته د دغه لارې امنیت څنګه ښه تامینېدی شي امنیت چې کار ته کار وایي او واقعا امنیت دوی وغواړي چې موږ یې کوو او دوی د پوستې چې کومې پوستې دی اچولي او هغه کومې پوستې چې باید هغه پرسونل یې ورته بدل شي ولې هغه خلک هلته زاړه پاتې شوي هغه ټول له طالب سره لال لري په ټلیفون په مخابره ورسره دغه لري انډیوالي یو سیستم یې سره جوړ شوی ده نو ما خو دغه دا ده که دې دغه کوي حقیقتا دوی دا لاره خلاصوي نو دغه پوستې پرسونل دې وربدل کړي قومندان دې وربدل کړي نوي نورې دې ورواچي او په هغو باندې باید دی تسلط ولري او په هغو باندې باید پوښتنه وي چې دا حقیقتا هم د خلکو سره دغه لري که نن ته پوښتنه موږ چې څوک یو ساحې ته ولاړ نور هغه هلته رئیس جمهور ته د هرې پوستې ته ورسه ودرېږه کابل کندهار په لاره چې راځې که دې خبره ورسره وکړه دا اوله خبره دا ده دلته زه رئیس جمهور یم اشرف غني څه کوم هغه نه هلته بیا اشرف غني مني نه قومندان لیوا مني نه قومندان دغه مني نه والي مني په هغه ځای باندې دی رئیس جمهور ده نو چې دا په دې معنی چې دولت بې کفایته ده هغه په خپل پرسونل باندې تسلط نه لري که تسلط ولري داسې عمل بیا نه کېږي مننه ډېره زیاته جمرودوال صاحب چې په بحث کې مرسته سره ګډون وکړه کور ولایت یو ډول درنو لیدونکو له تاسو مننه چې تر دې دمه له موږ سره